روژې مبارکه میاشته رانږدې ده. ډېر کسان دا رقم ته وي چې هغه د روژو دپاره قسم قسم بهانې جوړوي. د الله رسول فرمایي له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې د الله رسول وفرمایل چې کم کس بې له عذره یوه روژه وخوري بې له ضرورته، چې دی مریض نه وي، دی په سفر کې نه وي، دته بل څه ضرورت نه وي، روغ و جوړ سړی وي، صرف یې د ځان دپاره یو شی بانه کړی وي، په داسې حال کې که چیرې یو سړی یوه روژه وخوري، د الله رسول فرمایي بیا که چیرې دغه کس ټوله زندګي روژې ونیسي، د هغې یوې روژې ثواب الله تعالی نه ورکوي. دغه ټوله زندګي روژه چې کومه ده د هغې یوې روژې پټۍ نسي کېدلی. غاړې خو به خلاصې سي، هغه فرض خو به ادا سي، لیکن کم ثواب سي د روژې په میاشته کې په کومه روژه باندې ورکول کېږي، هغه ثواب چې بیا ټول زندګي ته روژې ونیسي هغه ثواب نسي پیدا کولی. نو روژه را نږدې سوه، بیا به د بډوګو مریضان زیات سي، بیا به قسم قسم مریضان پیدا سي، ما ته پلانکي ډاکټر ویلی دی، ما ته پلانکي ویلی دی. لیکن دا کال 11 میاشتې دی هر رقم ته گزاره کولی سي، هر رقم خوراک کولی سي، له یوه شي څخه دی پرهیز نه کوي، لیکن چې کله روژه راورسېږي بیا بهانې شروع کړي، زما د بډوګو مریضي ده، زما د زړه مریضي ده، ما ته پلانکی مشکل دی. نو لہذا الله تعالی موږ تاسو ته یو ځل بیا موقع راکړه، د روژې مبارکه میاشته رانږدې سوه. کوشش وکئ چې ټول ځوانان باید دغه روژه ښه په پابندي باندې ونیسي. ډېر ځایونه خو لا دا رقم ته شته چې هلته وټلان خلاص وي، هلته سرعام روزې خوړل کېږي، څوک هم دا کار ګز سره بد لا نه بلي. الله تعالی موږ تاسو ته بیا موقع راکړه، د رحمت میاشته ده، د مغفرت میاشته ده، د نجات میاشته ده. دغه میاشته باید موږ تاسو په عبادت باندې تیره کو، په دعاو باندې تیره کو، په استغفار باندې تیره کو، له الله تعالی څخه په دا تیره زندګي کې چې له موږ څخه کوم ګناهونه سوي دي د هغو بخښنه له الله تعالی څخه وغواړو.